اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو کتب فرض کړی شوی ده علیکم پتا سو باندې الصیام روزی کما کتب لکه څنګه چې فرض کړی شوی دي علی الذین په هغه خلکو باندې من قبلکم چې تاسو نه مخکې وو لعلکم د دې دپاره چې تاسو تتقون پرهیزګاره شئ ایاما معدودات پشمار څو ورځې دي فمن کانا نو هر څوک چې وي منکم ستاسو نه مریضا بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدت من ایام اخر نو شمار دی وکړي د نورو ورځو نه وعلى الذين او په هغه خلکو باندې یطیقونه چې د دې طاقت لري فدیه ده طعام مسکین خوراک د یو مسکین فمن تطوع نو هر چا چې په خوشحالي سره وکړه خیرا یو نیکی فهو خیر له نو هغه د ده دپاره بهتره ده وان تصوموا او تاسو چې روژه ونیسئ خیر لکم غوره ده ستاسو دپاره ان کنتم کچریی تاسو تعلمون چې پوهه لرئ مونږ تاسو ویلي وو چې الله تبارک وتعالی اوس مسلسل احکام ذکر کوي او هغه حکمونه چې هغه د عقایدو یا د عباداتو سره تړلي دي د هغه حکمونو سلسله شروع کیږي نو په هغه حکمونو کې اولنی حکم مونږ تاسو د قصاص وویلو چې قصاص څه ته ویل کیږي او د دې حکم څه دی دویم نمبر کې مونږ تاسو وصیت وویلو اوس په دې دریم نمبر کې الله تبارک وتعالی د روژې حکم ذکر کوي د روژې د فرضیت حکم ذکر کوي نو د دې آیت سره تړلې 4 یا 15 خبرې دي اولنې خبره دا ده چې روژې ته په عربي ژبه کې صوم ویل کیږي د صوم معنا څه ده او په شریعت کې روژه څه ته ویل کیږي نو په عربي ژبه کې د صوم معنا ده امساک معنا بندیدل یا بچ کېدل په عربي ژبه کې د صوم یا د امساک دا معنا کیږي چې بندیدل یا بچ کېدل او په شریعت کې صوم دې ته ویل کیږي چې د سحر راختونه اونیسه تر مر پریوتو پورې د خوراک د اسکاک او ښځې ته د نږدې کېدو نه ځان ساتل پر نیت د روژې باندې دې ته روژه ویل کیږي د سحر راختونه اونیسه مر پریوتو پورې د خوراک اسکاک او ښځې ته د نږدېوالي نه ځان بچ کول په نیت د روژې باندې دې ته روژه ویل کیږي او دې ته صوم ویل کیږي نو صوم ډیر اهم عبادت دی د دې د اهمیت اندازه د دې نه لګي چې الله تبارک وتعالی تقریبا یو رکوع مسلسل په دې باندې را نازل کړی دی او په دې میاشت مبارک کې الله تبارک وتعالی خپل آخري او بهترین کتاب دستور حیات قرآن کریم را نازل کړی دی نو د دې نه د دې د اهمیت اندازه لګي دویمه خبره په صوم کې دا ده چې روژه فرض شوی کله ده نو روژه د منځ نه پس دویم عبادت دی منځ په 10 نبوي کې فرض شوی د معراج په موقع باندې او روژه چې کومه ده دا په 2 هجری کې یعنی د هجرت په 2 کال چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه مدینه منورې ته هجرت وکړو نو په 2 کال باندې د روژې حکم راغلو او روژه فرض کړی شو دریمه خبره په صوم کې دا ده چې الله تبارک وتعالی فرمایلی دي چې کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم د روژه په تاسو باندې داسې فرض شوی ده لکه څنګه چې په مخکینیو امتونو باندې فرض شوی وه نو په دې کې دې طرف ته اشاره کوي چې لکه څنګه چې منځ یو اهم عبادت دی چې یو شریعت هم د منځ نه خالی نه دی پاتې شوی په هر شریعت کې د مانځه حکم شته فرق صرف په تعداد کې دی چې تعداد په ځینې شریعتونو کې کم دی ځینو کې زیات دی یا په رکعاتو کې یا په طریقه د ادایګۍ کې فرق دی نور په هر شریعت کې د منځ حکم موجود و نو همدغه رنګې د روژې حکم چې کوم د آدم علیه السلام نه اونیسه تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره شریعتونه او امتونه تیر شوي دي په دې ټولو کې د روژې حکم موجود وو فرق صرف په تعداد کې وو چې تعداد ځنو کې ډیر دی ځنو کې کم دی یا په وخت کې وو ځنو کې روژه اوږده وه ځنو کې لنډه وه نور د روژې حکم چې کوم دا په ټولو شریعتونو کې موجود وو دویم په دې سره دا خودل غواړي چې د روژې حکم صرف امت محمدیه ته نه دی
یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته صرف دا حکم نه دی که موږ ووایو چې صرف موږ ته دا حکم دی او موږ په دې مشکل کې مبتلا یو، بلکې سابقه ټولو امتونو ته دا حکم شوی و، هغوی په دې عمل کړی دی. او طبیعي تقاضا دا ده، انساني طبیعت دا دی چې کله مشکل کې ډیر خلک راګیر شي نو هغه مشکل بیا دومره سخت نه ښکاري او دومره بوج نه لري، دومره مصیبت نه جوړوي سړي ته، او که ډیر غټ مشکل وي بیا سړي ته آسان ښکاري. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی او فرمایل چې مخکینیو امتونو باندې هم دغه روژه فرض شوې وه. دریمه خبره د روژې په حکم کې دا ده چې په روژه کې د روژې په حکم کې یا د دې په طریقه کار کې درې پیرې تبدیلی راغلې ده. اوله دا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف راوړو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به هر میاشت کې 3 روزې نیولې او د عاشورې روزه به یې نیوله، یعنی د 10 محرم روزه به یې نیوله. هر میاشت کې 3 روزې ورسره د محرم د 10 روزه. بیا الله تبارک وتعالی حکم ورکو چې کتب علیکم الصیام، په تاسو باندې روزې فرض شولې. نو هغه 3 روزې د هر میاشتې او د محرم روزه هغه پاتې شول، د رمضان د میاشتې روزې فرض شولې. خو دغه فرض داسې نه و چې په ټولو باندې فرض و، بلکې په دې کې اختیار و. اختیار دا و چې که څوک روژه نیول غواړي روژه دې ونیسي، که څوک فدیه ورکول غواړي فدیه دې ورکي. زبردستی نشته چې ټول به روژه نیسي، بس که څوک روژه نیسي او که څوک فدیه ورکوي د هغې په بدله کې. دویمه تبدیلی پکې دا راغله چې الله تبارک وتعالی دغه حکم محدود کړلو، د کوم اختیار چې ورکړی دغه اختیار یې ختم کو. په دې راتلونکي آیت سره چې الله تبارک وتعالی او فرمایل چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، څوک چې میاشت د رمضان عمومي په دې میاشت کې حاضر وي نو په هغوی ټولو باندې د روژې نیول فرض دي. په فدیه ورکولو سره نه خلاصیږي، بلکې څوک چې طاقت لري، بیمار نه وي او بوډا نه وي او د روژې د نیولو طاقت لري نو په دې ټولو باندې د روژې نیول فرض دي. دا پکې دویمه تبدیلی راغله. بیا د دې نه پس یو حکم پکې پاتې و، هغه دا چې مخکې به روژه داسې وه چې تا چې روژه ماتې وکړو نو د اودو کېدو نه مخکې چې څومره خوراک هم کوي، اسکاک کوي یا کور والا ته نږدې کېږي، دا ټول اجازت وو. خو چې څنګه به اوده شوې نو د اوده کېدو سره به دویمه روژه شروع شوله. اگر که ته د نیمې شپې راپاسې خو دویمه روژه به شروع شوې وه. لکه مثال نن سبا وخت کې د ماښام اذان په 15 بجې یا 15 منټه د پاسه 15 بجې باندې کېږي. نو که یو سړی په 15 بجې باندې روژه ماتې وکړو او په 6 یا 9 بجې باندې دی اوده شو او بالفرض دی په 9 بجې باندې بیا راپاسېدو نو د ده به روژه دوباره سټارټ وي. د دې دپاره دا ضروري نه وه چې سهار دی شي او پښمنۍ دی وکړي، بلکې فوراً به د ده روژه سټارټ کېده. نو په دغه حکم تبدیلی الله تبارک وتعالی په دې آیت سره وکړه چې احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم، چې هغه مخکې را روان دی. نو په هغې کې الله تبارک وتعالی دا اجازت ورکو چې د ماښام نه ونیسه تر سحر راختو پورې که تاسو خوراک کوئ، که اسکاک کوئ، که کور والا ته نږدې کېږئ، د دې ټولو اجازت شته دی. هغه سابقه حکم چې کوم و هغه تبدیل شولو. نو دغه 3 تبدیلیانې د روژې په حکم کې راغلي دي. د هغې نه پس روژه په دې حالت کې برقراره پاتې شوه، د کومه چې موږ تاسو اوس نیسو. څلورمه خبره په دې آیت کې دا ده چې الله تبارک وتعالی فرمایلی دي چې کوم کسان چې طاقت لري هغه د فدیه ورکي. سابقه حکم دغه و چې که څوک روژه نیسي او که څوک فدیه ورکوي. خو بیا هغه حکم ختم شولو صرف بیمارانو دپاره او د بوډاګانو دپاره، یعنی هغه بوډاګان چې د روژې د نیولو د وجې نه هغوی ته د هلاکت خطره وي یا د بیمارۍ لګېدلو یا د بیمارۍ د زیاتېدلو خطره وي، نو هغوی دپاره حکم د فدیې دا باقی پاتې شو. او د فدیې اندازه چې کومه ده هغه په سابقه مقدار سره 1 سوع ده، چې هغې نه نن سبا په کم 2 کیلو او احتیاطاً 2 کیلو جوړیږي. نو 2 کیلو غنم ورکول دا د یوې روژې فدیه جوړیږي. خو چې کله یو سړی فدیه ورکي، مثلا یو کس بیمار دی هغې فدیه ادا کړله، 10 یا 15 روژې یا یوه میاشت روژې ورنه پاتې شوې وي او فدیه ادا کړله. اوس د روژې میاشت چې کله تیره شي او دته الله تبارک وتعالی بیا صحت ورکي، نو په ده باندې بیا لازمه ده چې دغه روژې به بیا نیسي. هغه فدیه چې کومه وه هغه ختمه شوله، هغه باطله شوله. فدیه په هغه صورت کې ورکولی شي چې کله د سړي امید ختم شي چې د دې نه پس ماته بیا صحت نه میلاویږي، زه بیا د روژې د نیولو طاقت نه لرم په ټول عمر کې هم، نو په هغه صورت کې په ده باندې فدیه لازمیږي.
او بل په هغه کس باندې فدیه لازمیږي چې کوم کس روجې پاتې ورته قضایي روجې او د وفات شي او د وفات کېدو نه مخکې د وصیت وکړي چې زمانه دومره روجې پاتې دي د هغې فدیه ادا کوي نو په هغه کس باندې فدیه ادا کول یا د هغې طرف نه په ورثاو باندې فدیه ادا کول د مال نه دا لازم دي او واجب دي. نو دغه یو څو احکام د دې سره تړلي وو. بقایا چې کوم تفصیل دی ورپسې آیتونو کې را روان دي. ترجمې ته ګورئ. یا ایها الذین اے اغا کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی کتبه فرض کړی شوه علیکم په تاسو باندې الصیامو روجې کما کتبه لکه څنګه چې فرض شوی وه علی الذین په هغه خلکو باندې من قبلکم چې وړاندې وو ستاسو نه لعلکم د دې دپاره چې تاسو تتقون پرهیزګاره شئ ایاما معدودات د شمار څو ورځې دي فمن کانا نو هر څوک چې وي منکم ستاسو نه مریضن بیمار او علی سفرن یا په سفر باندې فعدتن نو شمار دی وکړي من ایام اخر د نورو ورځو نه یعنی د روژې په میاشت کې که څوک بیمار وي د بیمارۍ د وجې ورنه روژه پاتې شي یا په سفر باندې وي د سفر د وجې ورنه روژه پاتې شي نو بیا راتلونکي ورځو کې د شمار وکړي یعنی چې څومره روژې ورنه پاتې دي همدومره اندازې مطابق دی بیا وروسته بیا قضایي وکړي. وعلى الذین او په هغه خلکو باندې یطیقونه چې طاقت لري فدیتن فدیه ده طعام مسکین خوراک د یو مسکین فمن تطوع نو چا چې په خوشحالۍ وکړه خیرا څه فهو خیر له نو دا بهتره ده د ده دپاره وان تصومو او چې تاسو روژه ونیسئ خیر لکم غوره ده ستاسو دپاره ان کنتم کچرې تاسو تعلمون پوهیږئ. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق رانصیب. آمین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.